تا د بیبي سره په خواږه خوله خبرې کړي؟ هغه ستا خبرو ته په انتظار ناسته ده. مونږ ورته وایو د کوره به بار ته نه وځي، شریعت وایي هغه پابنده ناسته ده. ته راوځي پروګرامونه پکې اټین کې، علما ویني، او چې کور ته لاړ شي نو په بار ښه مولي صاحب خیر الیار چا سره ښکلې خبرې، خو چې ورکولو کی نو باز بیا ته وایي چې بس سم چلې کړی دی چرته. یقین وکئ د دې ټولو علماو نه تپوس وکئ چې دا د نبی علیه السلام اخلاق نه دي. په دې فخر مه کوئ چې زه کور کې سخ یم او ما سره څوک خبرې نشي کولی. نبی علیه السلام وایي په تاسو کې ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. په تاسو ټولو کې وی غوره دی، دا نه دی غوره. دا اخلاق نشته په کتابونو کې چې په بار خلقو سره ښه روابط او کور کې بیبي سره بد روابط، دا شته نه. دا د امام الانبیا اخلاق نه دي. دا اخلاق اپنو کو چې دا طلاقونه ختم شي، د طلاقونو دا پیساګانې ختم شي، دا اختلافونه ختم شي. هر کور کې اختلاف، هر کور کې طلاق. مولي صاحب طلاق مې ورکړی، مولي صاحب په غصه کې مې ورکړی دی. نو زه ورته هم داسې خو څوک طلاق نه ورکوي چې ښه د چای پیالی ورته ډکې، ښه په سور کې ناست یې، ښه خوشحالې، ښځې ته وایي چې دی خوا راشه هغه راشي، ته ما طلاقه کړې ځه. داسې څوک په دې سور کې خو طلاق نه ورکوي. خو دا یي جنګ که نه، دا یي غصه که نه. نو چې کور ته ننوځئ نو وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس که په دې کور کې طلاق راغی، که په دې کې اختلاف راغی، مال نوم بدل کوي. نوم چې ته سلام ورواچئ، شیطان وایي ما شپه تېروله، خو چې تا سلام ورواچو نو زما د شپې ځای دې ورک. نو چې ته وردنده کېږي او بیبي ته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو بیبي به وایي چې وعلیکم السلام. نو ګوره یو دې د الله ذکر وکړو، بل بیبي ته دې دعا وکړله چې الله دې ستاسو ټول کور د مصیبتونو نه په امن کی، او بل زما د طرف نه به تا ته امن. نو هغه وایي وعلیکم السلام. یقین وکړه کو د دې ښځې خاوند په منځ کې طلاق را، دا د نبی علیه السلام اخلاق لري شوي.